الله رسول فرمایي که یو سړی تېرېدی د چا دروازه بنده وه یا پرده رایلاو دی ورلې د دروازې په چون کې ورته وکتل یا دا پرده پورته کړله دا کوربک راووتې داسې سترګې وایستې هېڅ حد مد نشته پروا نه لري خلاصه شوه خبره سترګې ځینې وباسه څونه شریعت موږ ته دا دیوال ما دې دپاره نه دی ولې چې زما موټرسایکل زما موټر څوک لانه کړي دا ما دې دپاره ولې دی چې زما بچیان زما کور زما لور زما خور زما مور زما کور والا عزت چې دی هغه زه خوندي کړم دیوال ما د دې دپاره ولې دی پرون زما یو ډېر ښه ملګری دی هغه راته ویلې چې د ده خپل ملګری و ویلې چې زما موبایل زما ملګرو یا ګراکانو یا مطلب هر رقم چې زما موبایل چاله زما لما وړی دی یا یې غلا کړی دی یا یې راسه وړی دی یا یې راسه کښلی دی په هغې کې زما کور زما بچان زما کوروالا زما لوڼې تصویرونه دي پکې اوس دا سړی زما ټلیفون نمبر یې بیا بل پیدا کړی دی یا به ورسره و پانډوالانو کې دا خبرې اکثره پیښیږي اوس ورته وایي ته به ما ته دومره روپۍ راکوې بیا زه دا ستا چې کوم تصویرونه دي هغه نه شیروم یعنې روپۍ دی نه چې یا 1 لکه یا 2 لکه یا 15 لکه نه نه دا نه ښه ډېرې روپۍ غواړم دا روپۍ به راکوې بیا ته خلاص یې دا ستا تصویرونه ستا د کور والا ستا د خور د لور زه بیا نه شیروم او که دې نه کېره زه دا ستا د کور والا تصویر شیروم هغه ما ته وویلې مال قطعا چې ورپې ورنکې قطعا چې ورنکې ولې یعنې که نن تا وده ته 15 لک روپۍ 10 لک روپۍ ورکړې دي نو تصویرونه خو د ده سره پراته دي بیا بل سبا بیا مفلس شي بیا به ال راوسي بیا ته څه چم کوې که ستا خپله کور والا ده ستا بچان دي ستا عزت دی ودې کې نو څه دي چې کوي ګوره یو بل میدان ستا ازمیر سپین سرې وایي یو بل جهان ستا په هغه جهان کې به تم درېږې زه به هم درېږم الله رب العزت په چې کوم سړی په دنیا کې څوک رسوا کوي که یو سړی راولاړ سي یو مسلمان په دنیا کې رسوا کوي د الله رسول فرمایي د قیامت په ورځ به د ټول عالم انسانیت پر مخ باندې دی ودرېږي چې دا سړی د پلاني زوی پلانی بد کار یې وکړي د ده په بد کار به یو الله خبر وي دا ټول جهان ور باندې خبر کړي دا ولې دا چې څوک د چا عیبونه لټوي څوک د چا عیبونه لڅوي څوک د چا پرده چې د هغه لڅوي څوک د چا څه پرده لرې کوي و دا سړی څونه پریشانه دی یعنې دا و چې کوم چا دا موبایل پورته کړی دی دا ګوره سیک نه دی هندو نه دی عیساین نه دی شیعه نه دی قادیانی نه دی پرویزی نه دی یهودي و نصرانی نه دی مسلمان دی د دې معاشرې مسلمان دی لمونځ به هم کوي تلاوت به هم کوي بیان به هم اوري کلمه به هم وایي استغفار به هم وایي لیکن هلته دی چیش کوي څونه درنې خبرې دي یو سړی اوس خودکشي وکړي ګوره زموږ په معاشره کې داسې عزتمن غیرتمن خلک شته هغه ته چې دا رقم مشکل راپېښ شي هغه ته خودکشي کوي او یاره د انسانانو پر مخ زه ذلیله ګرځم زه بې عزته ګرځم در دې وایي مرګ ډېر ښه دی پروا نه لري جهنم کې خو به یم پروا نه لري خو دغه بې عزتي چې دا زه هغه نه برداشتوم ارشه دغه ظالم چې اوس راولاړېږي د چا موبایل نو ګوره دا خو نو سبا به تم خور و لور لري که نه لري مور لري که نه لري کوروالا لري که نه لري نو الله رب العزت د الله رسول فرمایي سبحان الله که یو سړی راولاړ سو د بل چا پرده یې لرې کړله د بل چا عیبونه ښکاره کړلو د الله رسول فرمایي وایي که چیرې ته په ډبره کې یو کار وکړې بد کار وکړې په ډبره کې دننه خو نه یو الله په خبر دی هو د الله رسول فرمایي له دې ډبرې به الله دا ستا چې کوم بد کار سوی دی هغه به الله دنیا ته راوباسي او تا به رسوا کړي ولې ته جهان رسوا کوې الله فرمایي وایي ته پر مسلمان پرده واچوه زه پر تا پرده اچوم زه به پر تا څو پرده واچوم ته به پر ما څو پرده واچوې او الله فرمایي زه پر تی پرده اچوم الله به بیا پر موږ څومره لویه پرده واچوي اوس دغه ځوان به څونه پریشانوي د ده به خور څونه پریشانوي د ده به کوروالا څونه پریشانوي د ده به لوڼې څونه پریشانوي او بیا خلک ګوره یاره زما خو کوروالا ده زما د کوروالا سره مطلب زه یم ته یا بل ما خبرې پر موبایل سره کړي دي نو چې ما خبرې کړي دي هغه موبایل چې دی هغه لیک سو یا چا له په لاس ورلې بیا ته سبا هغه شیرې بیا لاندې سره ویل کې چې دا پلانی حاجي صاحب پلانی مولوي صاحب پلانی تبلیغي پلانی مجاهد دا د خپله کوروالا ده نو ستا دې خبرو سره څه تعلق دی او خلک چې څونه زیات ګوري بس پر مخ یې چرې ای ظالمانو ای کافران اسې بدنامه دي کافرانو چې دا موبایل جوړ کړی دی د دې ورځ دپاره دلته جوړ کړی چې مسلمانانو یو د بل خوندې سره ښکاره کوي یو د بل مندې سره ښکاره کوي یو د بل ښځې سره ښکاره کوي بل له کم نه کېږي
مالا یو سړي د باره سه زموږ د ښار ډېر نامتو سړی د هغه څه شیان راواستول چې راوایستول هغه سړي سره زما ډېره لګېږي هم نه زما مطلب ما د تعلق نشته سره که تعلق دی نو ښه تعلق نه دی نو ما له چې راوایست ما چې دا شیان وکتل ما هغه ته میسیج وکړ فورا د الله په قسم درته وایم الله دې ستا قسم دا ډیلیټ کړه دا میټاو کړه ظلم مه کوه ناجایزه مه کوه ډول مال بل چا راستولي مال هر چا چې راستولی دی په ما الله خبر دی پر هغه ځای ما شیان میټاو کړلو ته هم دغه چم وکاغذ ما سره قول وکړي ولې نو که زه نن د ده پرده لڅوم نو سبا خو الله رب العزت ما پرده نه لڅوي نو لهذا ډېر احتیاط کول پکار دی د خپل کور والا سره مجلس هم په حد کې پکار دی داسې شیطانان ستا داسې منافقان ستا د مسلمان و د ورور و د خور و د قریب و د عزیز و د انډیوال په شکل کې هغه دا شی غواړي چې زه یو رقم تا رسوا کړم روایتو کې راځي یو ورځ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پر لار یو سړی ولید د زنانې سره مجلس کوي بیا یې راوغوښت بیا ورته ویل خیر خو به دا ښځه څوک ده او زما کور والا ده و نو چې ستا کور والا ده ولې په کور کې مجلس نه ورسره کوي چې ته پر لارې مجلس کوي هغه نو زما کور والا ده نو زما کور والا څه پروا لري هغه نه نه ستا د کور والا سره ستا مجلس هېڅ پروا نه لري نه د دې مجلس له تا سره پروا لري خو جهان تا متهم کوي تا بدنامه کوي ته ولې خلکو ته موقع ورکوي د دې چې ته بدنامه سې ولې خلک بیا پر تا تهمتونه وایي بیا پر تا نورې خبرې کوي قطعا بیا نه کوي او دا رښتیا خبره ده عزیزانو موږ ته د خدای توفیق راکړي چې موږ د چا پرده نه کړو ما ته کله کله څوک وایي مولوي صاحب ته خو په بیان کې ډېرې خبرې کوي یعنې دا و چې د کوم چا موبایل ورک دی زه والله العظیم که پېژنم خو په دې معاشره مې سر خلاص دی چې د هغه یو سړی نه دی چې د چا موبایل ورک دی نه د هغه یو سړی دی چې چا د چا موبایل وړی دا رقم په سلو په سوو دي په زرو دي د خلکو موبایلان د خلکو تصویرونه د خلکو ډیټې د خلکو میموري کارډونه دا خو ډېره غټه ده یاره دی نږدې بازار له راورسئ اول د سړي ټول مولوي صاحب ول ما دکانداري کوله پیسې مې وله چې پیسې ول زموږ کومې زنانې راتللې او دې چیش غوښت او بیا د رکشو ولا موټران ولا څومره بلیک میلینګ کوي ویډیو جوړې کړې وي چې دا ته ماته داسې میموري کارت ته راواچو بل شي ته ول ګرځه بس دکان مې پرېښوی ول مولوي صاحب قدر علم په خدای دې مې قسم کوم څوک سي درته وکړي پر دا خپل پښتانه نه دي موږ چې ډېر په نازیږو غیرتمن د باچا خان نمونه چې ډېر اخلو دا نه دی ول په خدای دې مې قسم جهاد ور باندې اعلان کړي چې سرونه روپۍ کړي دي خلکو صحیح سو نو لهذا حضرت معاذ بن جبل ته د الله رسول ویلې که پښکاره ګناه در څه څوي ده پښکاره معافي وغواړه استغفار ووایه او نیکي ورپسې وکړه پښکاره که په پټه ګناه در څه څوي ده بیا پټه معافي د الله څخه وغواړه او نیکي ورپسې وکړه نو دلته دې سړي ته هم دا هغه وایم چې مه کوه ظالمه ته هېڅ قدرت نه لرې ټیک دی ته بې شعر کې پنځه کسان بیا ونه ګورې لیکن سبا به الله رب العزت ستا بې عزتي شعر کې الله رب العزت بستا د عرش سبو فرشتو ته وفرمایي چې ورسئ د دې سړي چې کم رازونه دي هغه درته په دې کلي کې ملایکې به راسي د انسانانو په شکل کې بیا به د رښتیا او ستا خبرې ورسره بیا څه چم کوو څومره ستړې دنیا ده څومره بې عزته دنیا ده څومره ناترسه دنیا ده او څومره ظالمان اوسېږي ډېر فکر کوئ عزیزانو د الله رسول فرمایي تاسو تجسس مه کوئ تاسو د خلکو عیبونه مه لټوئ تاسو په خلکو پسې نظر مه وړئ یو ورځ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو کور کې روان دي په ګلۍ کې په یو کور کې څه سره غږ سره واچوه صدر واچوه څنګه حضرت عمر فاروق دروازه بنده وه د شپې پر دیوال ور واوښت امیر المؤمنین چې ور واوښتې هغه ته ښه ته شراب څښې هغه سړي ورته ویلې ول حضرت زما مخکې تا ګناه وکړه ول ما څه ګناه وکړه وایي الله فرمایي چې تی د کور پر دروازه راځي چې چیرې ځي مطلب هغه زړه خبره ده د کفارو کې دا خبره وه چې د کور شا پر دیواله واوړه پر دروازه مه ځه دی خپلې خبرې وې نو ورته زما د کور پر دیواله څنګه راواوښتلې او بیا ته بغیر د اجازې څنګه رالې ته زما کور له څنګه بغیر د پوښتنې رالې حضرت عمر فاروق ورته پر دواړو سترګو زه ملامت یم پر دواړو سترګو زه ملامت یم د طالبان دپاره هم نه ده پکار چې د چا پر کور غوږ ونیسي کیمرې ورته پیټ کړي پر دیوالو ور واوړي جایزه نه ده حضرت عمر فاروق ته نه وه جایزه زما ګورئ په ظاهر اسلام چې دی هغه زموږ د ظاهر مطلب پر خبرو روان دي په باطني خبرو څوک سره خبر هغه یو د الله سره تعلق لري مسلمان وایي و ظاهري
دیندارۍ ته. ایمان وای د زړه و دیندارۍ ته، د زړه د دینداري چې د الله سره تعلق لري، د ظاهري چې هغه زما ورته خپل تعلق لري سره. حضرت عمر فاروق ورته پر دواړو سترګو بالکل صحیح خبره. څو عمر بعد هغه سړی بیا حضرت عمر فاروق په مجلس کې ویل دی، بیا پوښتنه جن وکړه څنګه یې الاول په خیر دی؟ ول الحمدلله. ول ما خبره چاته نه ده کړې چې داسې د په کور کې پلانې کیسه. هغه سړی ورته ویلې چې کوم